زموږ په سیمه کې اهل حدیث خلک او علما سته. پخوا شاید لږ وو، خو یا بهرحال ولې د کندهار د غوړې مرغې قاضي طلا محمد صاحب پېښوري هغه د شیخ نذیر حسین صاحب شاګرد و او ښه لوی سړی و. د هغه پر عربي شاعري باندې چا له پنجاب یونیورسټۍ څه پي ایچ ډي هم کړې ده. پښتون و او اهل حدیث و. د خانپور علماو مولانا عبدالعاد صاحب وغیره هغه لوی خلک و، اهل حدیث و. بیا له هغه بعد حافظ صاحب و، د پېښور والا نابینا حافظ نابینا صاحب هغه و. نو ډېر لوی خلک و. له هغه بعد بیا شیخ جمیل الرحمن صاحب و رحمهم الله. بیا له هغه بعد غلام الله صاحب و، مولانا عبدالسلام رستمی صاحب او شیخ ابو سعید صاحب، مولانا ڈاکٹر شمس الدین افغانی صاحب رحمه الله اور شیخ المشایخ جناب مولانا نورستانی صاحب اوس هم ژوندی دی. الله تعالی دې ژوندی لري او شاد و آباد دې لري. نور ډېر علما دی، خو مصیبت دا دی چې 100 کاله 1.5 کاله پخوا چې کم تحریک د انګریزانو په اشاره باندې او د غیرو په اشاره باندې د اهل حدیثو خلاف شروع سوی و، هغه تر دا وسه پورې زموږ په علاقه کې د اهل حدیثو خلاف په هغه زور و شور چلجي. مخکې ورځو کې د چمن یو مولوي صاحب دی، هغه نوم خلک یادوي چې حافظ محمد یوسف دی. دا د مولوي عبدالغني صاحب د چمن والا زوی دی. نو هغه تقریر کړی و زموږ یعنی د اهل حدیثو خلاف. په هغه کې دا خبره اعتراضات یې ډېر کړي وو، خو یوه خبره دا کړې وه چې دا همیشه د کفارو ملګري دي، د اهل حدیث همیشه د کفارو ملګري دي او د اسلام خلاف دوی کار کوي په مختلفو نومونو باندې، د وابیانو په نوم، د سلفیانو په نوم او د اهل حدیثو په نوم، او د ترکي خلافت دوی ونړوي. پره تقریر یو ما ته چا راواستوی، ما واورېدی. ما به خپله زه نه به خپله حافظ یوسف برای راست پېژنم، نه مې د هغه تقریرونه اورېدلي دي او نه یې اورم. نو چا راواستول ما واورېده. زما ورور مولانا جعفر خان صاحب د میزۍ اډې هغه د حافظ یوسف صاحب د نورو اعتراضاتو جواب خو ویلی دی او ښه جواب یې ویلی دی. الله تعالی د جعفر خان صاحب له اجر ورکړي او الله تعالی د نورم توفیقات ورکړي چې هغه د خپل دین، د خپل مسلک، د خپلې عقیدې دفاع وکړي او ښه دفاع وکړي. او انشاءالله العزیز توقع دا ده چې هغه ښه دفاع کوي لکه اوس چې هم کړې ده. مګر یو اړخ چې دی هغه دا چې د ترکي خلافت موږ نړولی دی. نو دغه د حافظ یوسف صاحب دغه خبره چې ده د دغه جواب غالبا د جعفر خان صاحب توجه نه ده ورته تللګي. نو له هغه زه دغه اړخ پاته سوی دی، پر دغه باندې بحث نه دی کړی. زه مختصر خبره کوم په دا حواله باندې. دا وایمه چې تو د مولوي عبدالغني زوی او مولوي عبدالغني صاحب ما پر میزان چوک ولیدی. د پاک افغان کونسل جلسه وه، په هغه کې زه مولوي نورالحق صاحب راغلي وو. نو مولوي عبدالغني صاحب د دغه د اخرج الیهود من جزیرة العرب عبارت وایه، ووارې دا عبارت پر سټیج باندې ووایه
نو اخرجو یې اخرجو وایي، ول اخرجوا اليهود من جزيرة العرب، اخرجوا اليهود من جزيرة العرب. نو ما چاته وویل زه مولانا نور الحق صاحب په کوټه کې دی، اوس هم ژوندی دی، پښتنه ځینې کوای سي. نو هغه ویل ما ورته ویلې که دا باب تفعیل دی نو خو خرجو یې که خرجو، او که دا باب افعال دی نو اخرجو یې که، او که مجرد دی نو اخرجو. دا کوم باب دی اخرجو؟ خرج یخرجو باب کلو، خرج یخرجو دی په قرآن کې هر ځای مستعمل دی، په لغت کې هر ځای مستعمل دی. خو به هر حال د سړي د لغت وایه د عربي عبارت وایه علامه صاحب په چمن کې یو ټاون دی، دوی وایي علامه عبدالغني ټاون. نو دغه ویل اخرجوا اليهود اخرجوا اليهود اخرجوا اليهود، ووارد عبارت اخرجو اخرجو اخرجو. بیا دویم بیا زه یو وخت د پروفیسر راز محمد صاحب مرحوم سره زموږ د کلي وو. پروفیسر راز محمد صاحب ډېر عالم سړی وو، ډېر نیک صالح سړی وو، متقي سړی وو. مړ سو داسې پر پخه ځواني باندې، روش کال مړ سو، وفات سو. الله تعالی دې وبخښي، زما ښه دوست وو او ښه نیک سړی وو، متقي سړی وو. نو زه له هغه سره په موټر کې ولاړم چمن لا، مولوي محمد دین صاحب سره مو ملاقات وکړ. نو مولوي محمد دین صاحب چې وو هغه د حنفي مذهب چراغ کتاب چې لیکلی دی، هغه بیا د مولوي عبدالغني صاحب په باره کې د علم په باره کې راته وږی دی. بیا زه په پوه شوم چې دا څونه علمي سړی دی. ما د هغه باره کې پوښتنې ځینې وکړې. د هغه ماجت و دا کالج ته، د چمن و کالج ته نږدې و. ما ته خو اوس هغه کالونۍ نه ده یاد د مولوي محمد دین صاحب، خو کالج ته نږدې یو ځای ماجت و، خو ماجت ډېر غټ نه و، کښنی و د مولوي محمد دین صاحب ماجت. نو بهرحال مولوي عبدالغني صاحب هم یو وخت ویل ول په دا اهل حدیثو کې مطلق عالم نست، مطلق عالم نست. د غریب ته به نو چا نه یې ورښولي، دوی خو د شیخ الحدیثو. نو که شیخ الحدیثو نو خو توفت الله وزي به یې کتلګي، که شیخ الحدیثو نو عون الواري به یې کتلګي، که شیخ الحدیثو نو مرات به یې کتلی، که شیخ الحدیثو نو عون المعبود به یې کتلی، که شیخ الحدیثو نو غایت المقصود به یې کتلی، که شیخ الحدیثو اعلام اهل العصر به یې کتلی، که شیخ الحدیثو نو دا زواید چې دی پر دغه باندې چې کار کړی دی نور محدثینو، یا انجاز الحاجه د ابن ماجه شرح دا به یې کتلګي، فیض الباری به یې کتلګي، دا ابوالحسن سلکوټي. نو بېشماره د عربي د حدیثو کتابونه دي، هغه ګرد اهل حدیثو لیکلي دي او هر شیخ الحدیث یې ګوري. نو یا خدای شیخ الحدیث نه دی په دغو کتابونو دی خبر، یا یې کتابونه کتلي دي خو په دغه نه دی خبر چې د هغو څه مذهب دی. که دا مذهب د اهل حدیثو دی او دا کتابونه اهل حدیثو لیکلي دي، نو بیا دا ویل چې په دوی کې مطلق عالم نشته، نو دا مطلق جهالت دی. دا مطلق جهالت دی چې سړی دا وایي چې په دوی کې عالم نشته. اوس په موږ کې عالم نشته یا ستا دا پر خپل ځای مسله ده. دا اوس دا فتاوای خالص په عربي باندې لیکلي ده شیخ امین الله صاحب، دا اوس د احسن الکلام لیکلی دی مولانا عبدالسلام صاحب، دا اوس موسوعه قرآنیه لیکلي د مولانا عبدالسلام صاحب، دا اوس په پنجاب کې بېشماره عالمان دي چې په حدیثو باندې لوی کار کړی دی. ټیک دی زموږ په کلي کې به نه وي، زموږ په علاقه کې به عالمان نه وي، دا ترا چې کتابونه یې لیکلي دي، مګر دا ویل چې په دوی کې مطلق عالم نشته او په خپله اخرجوا اليهود من جزیرة العرب وایي، نو د بل چا نفي کوي، نو دا خو جهالت دی. نو چې یو سړی کوي. راځم اصل خبرې ته. اصل خبر دا ده چې د ترکي خلافت موږ نه دی نړولی، نه موږ د انګریزانو ملګرتیا کړې ده، نه موږ د شامي دا فتوا منو. شامي چې وایي چې د عبدالوهاب بشارت شامي ته دا هم نه دي معلوم چې محمد ابن عبدالوهاب تابعدار، هغه وایي د عبدالوهاب تابعدار، د محمد ابن عبدالوهاب تابعدار چې د خوارج دي او د اسلامي حکومت خلاف راولي ارسوي دي. نو موږ نه د شامي فتوا منو، نه هغه رشوت منو چې ترکي خلافت وده ته د دغې فتوا په یوازې کې ورکوي. هغه موږ نه منو او موږ پر هغه بحث نه کوو. ستا شامي ده ته ورته د وحي درجه ورکوې، که د هر چا درجه ورکوې ورکوایه. زه نه د شامي منم نه فتوا منم. اصله مسله دا ده چې د ترکي خلافت ماتحت له سره
د نجد علاقه ونه، یعنی د شیخ محمد ابن عبدالوهاب نجدي چې دی دا و، شاه ولی الله و، آزاد بلګرامي و، فاخر الهابادي، شاه ولی الله، دا ګرد د شیخ محمد حیات سندي شاګردان دي. محمد ابن عبدالوهاب نجدي دا د هغو شاګردانو دی، په هغه سلسله کې دی. خو د دغو د شاه ولی الله به ملاقات نه سوی، د دغو د فاخر الهابادي به ملاقات نه سوی، او د دغو د آزاد بلګرامي به ملاقات نه سوی. نو دغه خلک چې دی دا ګرد چې دی دا د شیخ محمد حیات سندي شاګردان دي، او دا له انګریزانو سره نه دي پیدا سوي. لکه دا بعض خلک چې موږ ته به وایي ویکټورین. زما سره دلته یوه رساله پرته ده د شیخ فاخر الهابادي رساله نجاتیه، هغه د هغه کتاب دی، او تر شاه ولی الله 10 کاله یا 15 کاله مخکې وفات سوی دی. هغه د عقیده ده چې ما کومه عقیده ده، هغه د عقیده ده لفظ به لفظ هغه عقیده ده. نو بس ټیک دی، ما وکته دغه معلومه دنیا یې پزني کېدی نه پزني، نو نه به پزني. نو دویمه خبر دا کوم چې اول خو د نجد علاقه تر دغه علاقه لاندې نه وه. ته تاریخ وګوره او د تاریخ حوالې راکه چې د نجد علاقه هم د ترکیې د خلافت لاندې وه. بیا چې د نجد والا پر مدینه او پر حجاز باندې قابض سو، بیا له هغه بعد برته د ترکیې خلافت هغه ځین واخیسته. شریف مکه پر مکه شریفه باندې کښېناوه، محمد علي پاشا پر مصر باندې و. نو بیا د هغه مسله دا وه چې شریف په خپله بغاوت له ترکیې خلافت وکړي. دا د تاریخ مسلم ثبوت خبره ده چې هر د تاریخ کتاب راړی په وګوره، هغه وایي شریف چې دی هغه له ترکیې خلافت بغاوت وکړي. بیا دغه عبدالعزیز چې دی بیا دا راولاړ سوی دی له ترکیې خلافت والا سره نه، د شریف مکه سره، د شریف سره په جنگ اخته دی، له هغو ځای بیا اجاز نیولی دی. نو دغه وخت خو دی د ترکیې خلافت باغی دی. نو دغه وخت چې هغه د نجد خلکو راولاړ سو، سعود او د هغه نسل آل سعود، هغه چې راولاړ سو اجازه یې ونیوی له شریف مکه ځه. نو دا د ترکیې خلافت خلاف دوی کله جنگ وکړي، او باغي و، له باغي ځای یې مځکه نیولې ده. نو ته څنګه وایې چې له ما یې ونیوله او بیا ته وایې له انګریزانو سره ملګری یو؟ نو لږ تاریخ وګوره. په چمن کې که د تاریخ کتابونه نه وي موږ به یې در ولږو، نو دې وګوره. او که هسې هوایي ټکان کوي، نو هوایي ټکان خو له 100 کالو کوي شي. بیا زه بله خبره کوم، بله خبر دا ده چې ته خپل تاریخ وګوره. دا دره سړی او دا دره کس لکه دا ته چې په خپل تاریخ خبري هغه شرمژي ګرځي، له تاریخ ګایېږي نه. ته ما خیال له جهالته له ناپوهي به په زړورتوب کې راغلی، کنې که ته به خبر وایې چې ستا مشرانو څه کړي دي. نصرة الفتاوا له ما سره پرته ده، ته یې د انګریزانو په حمایت کې فتوا ورکړې. دیوبند مدرسه ګرد د حکومت، د انګریزي حکومت چې پنشن یې اخیستی هغو خلکو جوړه کړې ده. مکالمة الصدرین وګوره، مولانا الیاس صاحب ته انګریزانو پیسې ورکولې. ما په خپل کتاب په جلد اول کې د هغه بحث کړی دی. مولانا آزاد سبحاني چې هغه جمعیت العلماء جوړه کړې وه، هغه دې پیسې ورکولې. مولانا اشرف علي ستانوي صاحب ته 600 روپۍ ورکولې انګریزانو حکومت. نو څوک یې ملګري وو؟ د ډبلیو انټر کتاب وګوره، په هغه کې 3 فتاوا پرتې دي چې د انګریزانو په حمایت کې دي. هغه د چا دي فتوا دي؟ ته وګوره، هغه چاپ کړي دي، هغه شایع کړي دي. دا د چا دي؟ دا کرتا کړي. بیا به زه خبره درته وکړم، ته وایې ترکیې خلافت چا ونړوئ؟ نو زه وایم په واقعیتو کې دا تا ونړوي، ستا پلرو ونړوي، ستا مشرانو ونړوي، ستا ملایانو ونړوي، ستا دیوبندیانو ونړوي. څنګه یې ونړوئ؟ مولانا وزیر فضل الهی وزیر آبادی د هغه کتاب دی غلطی های عدیم المثال جهان، غلطی های عدیم المثال جهان. هغه وایي موږ ورلو مولانا محمود حسن صاحب له. مولانا محمود حسن ته دیوبندیان شیخ الهند وایي. شیخ الهند تر دغه له مخه به شیخ عبدالحق ته ویل کېده. اوس یې دوی هغه ته وایي نو خیر یا شیخ الهند یا هر څه. نو خو شیخ الهند دی، خو شیخ الهند له ورله. شیخ الهند له چې ورله، نو شیخ الهند ته یې وویل چې ته له موږ سره ولاړ شه د یاغستان علاقې له. دغه د یاغستان په علاقه کې به ته هلته ستا شاګردان ډېر دی، هغه به پر تا راټولي، ته جنګ مه کوه. په انګریزان
له 3000 تر 6000 کسان دي په هندوستان کې. نو په هندوستان کې له 3000 تر 6000 پورې کسان دي. موږ به دا د پېښور سیمه ده یا افغانستان ده، د افغانستان سرحد چې دی پر دغه سیمه به موږ دا خلک انګریزان اخته کو. انګریزان به بیا د ترکیې خلاف جنگ نسی کولای، پر 2 محاذ جنگ نسی کولای. مولانا شیخ الهند د مخکې چې ما خبره وکړه چې دا پیسې ورکولې، دا په مکالمة صدرین کې دا چاپ دي. مولانا شبیر احمد صاحب هم تسلیم کړي دي، حفظ الرحمن صاحب هم تسلیم کړي دي، مولانا حسین احمد صاحب هم تسلیم کړي دي. مکالمة صدرین که نسته در سره زه به یې در واستم. نو دغه چې دوی ورله مولانا حسین احمد مدني صاحب ورته وویل چې یا موږ خو ځو حج له، شیخ الهند حج له ځي. هغه ویل به دلته جهاد وکړي، د ترکیانو خلاف ترکی په 2 محاذ باندې انګریزان نسی جنګېدای، که دلته موږ دوی اخته که ترکي به چاوج. هغه دا لیکلي دي. وایي شیخ الهند بعضو خلکو خطا ایستې لکه مولانا حسین احمد مدني صاحب، هغه ویل موږ ځو حج، زه حج کوم، حج له ځم. اخر دی له حج له نه و تللی، خوب یې ولید. خوب چې ولید نبي صلی الله علیه وسلم جنازه په خوب ولده. نو مولانا محمود حسن صاحب دا خوب ولدی چې د جنازه په خوب ولده. نبی صلی الله علیه وسلم جنازه روانه وه، د هغه و جنازې ته وژه ورکړه. مولانا فضل الهی وزیر آبادي وایي د دغه معنا دا وه چې د ترکي خلافت یعنی د شریعت جنازه ووته، مولانا محمود حسن صاحب هغه ته وژه ورکړه. دوی ولاړئ له دې ځای ترکي له هلته یې ونیوئ، بیا مالټې له ولاړئ. په مالټا کې بیا دوی څه فرمایشونه کړي دي په اسیران مالټا کې، په اسیر مالټا کې د هغه ذکر دی. په هغه کې دا هم شته چې موږ هندوستان له ما استوي کنې موږ خلکو ته پرال وایو او مطالبه یې کولې موږ له دغه شی راکړي، موږ له دغه شی راکړي، موږ له دغه شی راکړي. په مالټا کې د مالټو خبرې کولې. پاتې سو دا که ته وایې چې زما نیکونو زما مشرانو دا د انګریزانو خلاف جنګ کړی دی، نو چا کړی دی؟ د مولانا عبیدالله سندي صاحب په باره کې به ته وایې، نو به موږ یې مه بیانوه چې په افغانستان کې د چا د قتل سازشونه کېده او چا وکړه. زه یې نه بیانوم، کنه دونه قدر بې خبره هم نه یو چې خپلو مشرانو له تاریخه بې خبره یو. په رب دی چې یو ټکی در وښیم چې چا وکړه. پاتې سو شاملي دلته یو ځای دی، په هغه کې ته یې دغه جنګ جوړ کړی دی لکه غزوه بدر. دیوبندیان یې دا در څرلی لکه غزوه بدر. نو شاملي له سره په تذکرة الخلیل کې لیکلي دي، وایي زموږ مشران د انګریزانو خلاف نه وو، په شاملي کې موږ جنګ نه دی کړی. حافظ زامن په غلطي شهید سو، د انګریزانو خلاف یې جنګ نه دی کړی، یو جنګ یې نه دی کړی. دا خبره ایوب هم لیکلې ده، پروفیسر محمد ایوب هم لیکلې ده، مناظر حسن ګیلاني هم لیکلې ده، او دا خبره نورو هم تسلیم کړې ده په فتاواو کې سته او دغه وخت تاریخ سته. نو تا له ما سره دا صرف ته نه وایې. جامع الشواهد کتاب وسیع احمد چاپ کړی و او انتظام المساجد هم چاپ کړی و، محمد لودیانوي هغه چاپ کړی و. هغه ویلي ول حدیث ته د توبې موکل یې مه ورکوئ، ولکه حکومت یې وویل چې زه توبه کاږم، توبه به هم نه قبلهي وزن مې. نو دا ستا اګر سره مسله ده، تا له سره دغه شی راخستی دی او له سره دغه شیان کوه. پاتې سو دا چې ته وایې په 1857 جنګونه چا کړي دي، ته چیرې تللی وې، کله رالې؟ 100 کاله دغه جنګ او راکې ګمګشته او مشاهدات کابل و یاغستان، د ظفر ایبک کتاب او د عزیز هندي کتاب، دا نور کتابونه ته وګوره چې 100 کاله له 1830 بعد د پاکستان تر جوړېدو پورې دا 100 کاله یا سوا 100 کاله د انګریزانو سره د سیکانو سره جنگ چا کړی دی؟ څوک دی؟ دې تاریخ وګوره، د شاه اسماعیل شهید تاریخ وګوره، ستا څو حصه ده پکې. بیا خلکو ته وګایږه بیا دوی د انګریزانو ملګري دي. نه موږ د انګریزانو ملګري پاتې سوي یو، نه موږ ترکیې خلافت نړولی دی. ترکیې خلافت هم ته یې نړولی دی، ته یې حج له روان واست. دلته مو انګریزان نه که اخته، انګریزان مو یا لږه چې پر یوه محاذ وچلی شي او انګریزانو چې ترک حکومت ونړوئ، ته ته بله موقع نه سو در پیدا، ته یې ویل دا وهابیان ونړوئ. نو اوس و خلکو ته خلک مخه ته باسه، صحیح خبره ورته وکړه. دا اول محض د وضاحت دپاره مو وکړه، چونکې حملاور ته ما د وضاحت دپاره دا وویل چې نه د شاملي جنګ سته نه یو شی سته. ها البته محمد میا صاحب و حسین احمد صاحب و دغه عبیدالله سندي صاحب مصنوعي تاریخ جوړ کړی دی، مصنوعي تاریخ جوړ کړی دی. موږ په خبر یو، په نقش حیات هم خبر یو،
د محمد میا په کتاب هم خبر یو، د عبید الله سندي په کتاب هم خبر یو، په دا ګردو موږ خبر یو چې دا چا مصنوعي تاریخ جوړ کړی دی چې دوی د اسمان سر ته خځولي دي، چې دونه قدر جنګونه یې کړي دي، نه جنګ کړی دی. هغه تیراوښه یا دریای شور، جزیره هندمان، په هغه کې څوک وو، څو زره علما ورغلي وو، په هغه کې دیوبندیان څو وو، دا تیراوښه یې ګز مړه سو وو. د نظیر حسین کور یې ور ونړوئ وو، ستا هغې د چا هغه در ونړوئ. د نظیر حسین مدرسه یې ونړوله وو، ستا هغه چا ونړوله. نظیر حسین یو کال په جیل کې وو، ستا هغه څوک تیراوښه. هسې د خلکو په سترګو کې خاورې مه اچوه. ما دا څو خبرې د وضاحت لپاره دغه دپاره وکړې چې کیدای سي یو ځواني، باشعوره ځواني، د فهم مالک ځواني، هغه ستا له دغو فضولیاتو متاثر سي. نو ما د هغو دپاره دا ویډیو وکړه. پاته سو که د تفصیل موقع راله نو بیا یې د کتابو په حواله کوم انشاءالله العزیز چې دا چا دا کړي دي او در وخت چا ویلي دي او څوک یې وایي او تاریخ چا غلط کړی دی. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.